بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران کی اللہ تعالی اہمی بنیادی څلور خبرې بیانولې. په صورت کې درې حصې وې. اوله حصه کې 63 آیات او په دې کې درې سبقونه یا درې بابونه و. دوه بابونه موږ وویلې. د دې شپږشتم نمبر آیت نه دریم باب د دې صورت شروع کیږي. د مخکنو دوو بابونو په شانته په دې حصه کې په دې باب کې هم شپږ خبرې دي چې په هغې کې اولنۍ خبره قل اللهم مالک الملک د الله تعالی د یووالي او د هغه د یو صفت ذکر دی چې هغې ته توحید ویل کېږي. دویمه خبره تولج اللیل فی النهار، په دغه مسئله باندې الله تعالی عقلی خبره عقلی دلیل ذکر کوي. او دریم چې کوم خلق دا عقیده نه مني الله تعالی فرمایي هغوی کافر دي او د هغو سره دوستی مه کوئ. لا یتخذ المؤمنون الکافرین. او څلورمه خبره الله تعالی ترغیب ورکوي د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعدارۍ ته. قل ان کنتم تحبون الله آیت نمبر 31 سره. پنځمه خبره ان الله اصطفى آدم و نوح. د عیسایانو چې کوم مشهور اعتراض او کوم مشهوره شبهه وه چېرې حضرت عیسی او حضرت مریم علیهم السلام نعوذ بالله دا خدایان دي او دا سره د الله تعالی چې شریک شي او یو ځای شي نو دا یو معبود جوړیږي. نو الله تعالی د هغې تفصیلي جواب ذکر کوي. ان الله اصطفى آدم. تقریبا 15 نکتې او 15 دلایل به ذکر کی چې دا څنګه چې دی نو معبود کېدلی شي. حالانکه د هغه حالت ته وګوره، هغه چې دی نو اولاد دی د چا، هغه محتاج دی الله تعالی ته، عبادت کوي، نو څنګه به دی معبودان جوړ شي. او اخرنۍ شپږمه خبره آیت نمبر 61 کې به ذکر شي فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. دې ته ویل کېږي مباهله. مطلب دا چې کله په دلایلو باندې دا خبره واضحه شوه چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی او د هغه بنده دی او بیا هم څوک دا نه مني نو هغه سره مباهله وکړه. هغه ته وویې ورځه میدان ته راشه، زه به په ځان باندې د الله لعنت را متوجه کم او ته د ځان دپاره وغواړه او په هغې کې به چې کوم دی نو بیا پته ولګي. دا شپږ خبرې په دې حصه کې په دې باب او په دې سبق کې الله تعالی ذکر کوي. قل اوایا پیغمبره اللهم اے الله تعالی. علماء کرام په دې خبره باندې پوهیږي چې دا اللهم ټکې د اصل کې دا څه شی نو وای دا اصل کې یا الله، خو په آخره کې دا میم چې سیوا شوی دی نو اصل کې دا په اول سر کې چې دی نو یا حذف شوی ده، یا غورځېدلې ده. اصل کې یا الله. او د الله تعالی د نوم چې دی نو خصوصي ځینې چې کوم دی نو صفات دي چې څنګه د الله تعالی صفات دي، د نورو الفاظو دپاره هغه صفات نشته دی. یو په هغې کې دا دی چې ته چاته آواز کې په عربۍ کې نو هغه ته یا وې، لکه ته وې یا زیدو ای زیده، خو که چېرته دا یا دې لرې کړله او تش زیدو دی ویلو لکه قرآن کریم کې چې راځي یوسف اعرض عن هذا، نو الته اصل کې دی یا یوسف،
خو د هغه یا د غورځولو نه وروستو د یوسفو په لفظ کې چې دی نو څه اضافه او څه زیاتوالی نه دی شوی، خو دا صرف د الله تعالی د نوم خصوصیت دی چې کله د دې نه یا وغورځېږي نو په آخره کې د هغې په بدل کې میم سیوا کیږي، چې څنګه شان د الله تعالی جدا دی د عامو بندگانو نه او د عام مخلوق نه، دغه رنګې د الله تعالی د نوم خصوصیات هغه جدا دي. دغه رنګې یو خصوصیت یې دا دی چې د کم نوم په اول سر کې الف او لام راشي نو په هغې باندې ته یا نشي راوستلی. لکه مثال په طور د چا نوم دی الحسنو، نو ته هغه ته یا الحسن نشي ویل، بس هغه ته به یا ایها الحسن وي. دغه رنګې الناس دی نو هغه ته یا الناسو نشي ویلی چې ای خلکو، بلکې د هغې دپاره به الفاظ سوا کې یا ایها الناس. خو د الله تعالی دا نوم داسې دی چې د دې په اول سر کې الف او لام راغلی دی، خو بیا هم چې کله یا پې داخل کې نو دا به ویل کېږي یا الله. دا د دې خصوصیت دی. د دې وجې نه امام سیبوی د نحو یو عالم دی، هغه فرمایي چې څنګه د الله د ذات په شانته د چا ذات نشته دی، نو دغه رنګې لیس که اسمه شیء، لیس که اسمه اسم، د هغه د نوم په شانته د چا نوم هم نشته دی. نو دا خصوصیات دي د الله د دې نوم. قل اویا پیغمبره اللهم ای الله تعالی مالک الملک چې بادشاہ د بادشاهۍ. ځینې خلک دلته معنا کوي مالک الملک ای الله چې بادشاہ د بادشاهانو وي، نو دا معنا ټیک نه ده، غلطه ده. ولې ځکه چې ملک دا بادشاهۍ ته وایي، دا بادشاهانو ته نه وایي. بادشاهانو دپاره چې کوم لفظ استعمالیږي هغه ملوک دی، او ملوک چې دی نو جمع ده، یو یې چې دی نو ملک دی. لکه مالک یوم الدین، دغه ځینې خلک چې دی نو ځینې امامان ملک یوم الدین وایي، نو ملک بادشاه ته وایي، او د دې جمع چې کوم دی نو هغه ملوک راځي، او بادشاهۍ ته چې کوم دی نو ملک ویل کېږي. تبارک الذی بیده الملک، برکتی ذات دی هغه چې د هغه په قبضه کې چې دی نو بادشاهي ده. مالک الملک ای بادشاہ د بادشاهۍ، تؤتی الملک ورکې ته بادشاهي من تشاء چاته چې وغواړې. نو که چېرته د ملک معنا بادشاه کې یا بادشاهان کې، نو بیا به دلته تؤتی الملک څه معنی چې ته ورکې بادشاهان چاله چې وغواړې، حالانکه دا معنا خو غلطه. تؤتی الملک ورکې ته بادشاهي من تشاء چاله چې وغواړې، وتنزع الملک او اخلی ته بادشاهي ممن دغه چا نه تشاء چې ته وغواړې. نو بادشاهي دا ورکول او اخستل دا د الله تعالی په اختیار کې دي، او د دې وجې نه الله تعالی د دنیا چې کوم رحمتونه نعمتونه دي د هغې تقسیم بندګانو له د هغې اختیار نه دی ورکړی. نو بیا د پیغمبرۍ او د نبوت د هغې اختیار به چې کوم دی نو څنګه چاله ورکي، یا به د دې اختیار څنګه چاله ورکي چې دا د زمانه علاوه معبود شي، نه دا کېدی نشي. تؤتی الملک من تشاء، اوس چاله مالداری او چاله غریبي، چاله بادشاهي او چاله ګداګري، دا چې دی نو د الله تعالی مشیت او خوښه ده. خو ګوره یو د الله تعالی د طرف نه د یو کار اراده ده، او یو په هغې باندې خوشحالي ده، دا دواړه جدا جدا دي. که کافر له الله تعالی بادشاهي ورکوي نو د دې دا مطلب نه دی چې الله تعالی د دغه کافر نه چې دی نو خوشحاله او راضي دی. دا د مشرکینو یو مشهور اعتراض و چې هغو به دا ویلی چې یاره وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا. لکه تاسو راواړوئ دوه ځای د آیت راځي، نږدې موږ ته صورت انعام کې دی چې په هغې کې 8مه سپاره ده. مشرکینو دا اعتراض کړی، صفحه نمبر 134 او آیت نمبر دی 148. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين زر دی چې وبوایا کسان اشرکو چې شرک یې کړی دی، لو شاء الله که چېرته خوښه وی د الله تعالی ما اشرکنا منګه به شرک نه وی کړی، ولا آباؤنا او نه به زمونږ مشرانو شرک کړی وی، ولا حرمنا من شیء او نه به موږ څه شی د ځان نه حرام کړی وی. الله تعالی فرمایي کذلک کذب الذین من قبلهم. بهرحال د مشرکینو دا اعتراض چې که موږ دا کم کارونه کوو نو په دې باندې د الله تعالی چې کوم دی نو که د الله خوښه وی موږ به ترې منع کړي وي. نو د هغې جواب زموږ استادان دا ورکوي چې یو د الله تعالی مشیت دی. مشیت ویلی کېږي اراده، نو چې کوم کار په جهان کې کېږي د الله په اراده کېږي،
خو هغې باندې په ځنو کې د الله رضا شامله یو په ځنو کې د الله تعالی رضا نه شامله. نو دغه رنګې چې چاله بادشاهي ورکوي نو په هغې باندې دا لازمه نه ده چې هغه به خامخا الله پې راضي. تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وسم ځینې خلک دا اعتراض کوي چېرې مشکلات راځي نو په کافرو باندې چې کم دی نو دا مشکلات ولې کم راځي، مسلمان باندې ولې ډېر راځي؟ د دې نه خو دا معلومیږي چې دا مسلمان الله تعالی ته ناخوښه دی. ځکه که چېرته په کافر باندې راشي نو دا خو ذهن مني چې یاره کافر د الله دشمن دی، نو مسلمان باندې ولې راځي؟ دا خو د الله دوست. او دا قسم اعتراضات سیکولر او هغه خلک چې هغې په خپله باندې په دین کې چې کم دی نو د هغو پوخوالی نه استقامت یې نه په اسلام کې د هغو چې دی نو دومره علم او پویه نه، او دا خلک بیا ځي او د نورو مذهبونو مطالعه کوي. نو دغه نور مذهبونه د هغې مطالعه دا خلک بیا چې کم دی نو نه په دې خپل دین کې مطمئنه وساتي او نه چې دی نو دا د بل دین ته چې دی نو داخلېدلی شي. او دا ما په خپلو سترګو باندې ولیدل. داسې خلک شته دی چې په ظاهره کې خو به هغې چې دی نو نومونه د مسلمانانو، خو د هغو په ذهن کې به چې دی نو ټول ګند دي. د اسلام په باره کې د الله تعالی په باره کې قسمه قسم اعتراضات به ښه دا اعتراضونه د هغو په ذهن کې چا واچول؟ نو دا د دې ادیانو د دې دینونو چې څونه مذهبونه دي، که عیسایت دی او که نور دی او که نور دی، د دې چې کم دی نو مطالعه او د هغې کتابونه کتل هغه دې حد ته راورسول چې نه په خپل دین کې چې دی نو خوشحاله دي او نه ترې وتلی شي، ځکه معاشره ده او یریږي چې یاره خلک به په منګه باندې تهمت لګوي. په ظاهره باندې چې دی نو هغه اسلام وي، خو چې کله ورته موقع میلاویږي او عام مسلمانان چې هغه د هغه د اعتراضاتو جوابونه نشي کولی نو هلته بیا چې دی نو دا خپل د زړه بړاس بیا وباسي او بیا عام مسلمانان چې کم دی نو هغه په خپل دین کې شکین کوي. نو د دې وجې نه اول خبره دا ده چې عامو خلکو له خو د سره د دې اجازت نشته دی چې هغه د غیر دینو د کتابونو مطالعه وکړي د اسلام په باره کې. هغو خو که د اسلام په باره کې څه کتابونه لیکلي غیر دینو صرف د دې لپاره لیکلي چې ما او تا دپاره چې دی نو ذهن خراب کړي، ځای په ځای باندې به چې کوم دی نو دا خبره راوباسي چېرې په اسلام کې دا خبره داسې ولې ده، یا پلانکۍ مسله ده د اسلام پکې دا نظریه ده او ساینس دا وایي، دا به دواړه چې کوم دی نو ټکراو راولي. نو په دې کې چې دی نو د عام مسلمان ذهن هغه خو دومره پراخوالی نه لري چې د هغه په ذهن کې د داسې قسمه اعتراضونو اشکالونو جوابونه نو دا د خپل دین په باره کې په خپل ذهن کې چې دی نو بدګمانه شي. د دې وجې نه علما کرام ذکر کوي چې یو عالم چې دی نو ناست و د هغه خواله یو کس رالی او د دې عالم سره چې دی نو خپل زویم چې دی نو ناست نو چې کله هغه بل کس رالی هغه د اسلام په باره کې چې دی نو د هغه څه اعتراضونه و، لکه دا وایي کان طاووس جالسا یوما، طاووس یو ځل یو ځای کې ناست و عنده ابنه، د هغه خواته زویم، فجاء رجل من المعتزله، د معتزله یو سړی رالی فتکلم فی شیء، په څه مسله کې خبرې شروع کړې، فادخل طاووس اصبعیه فی اذنیه، نو طاووس چې کوم دی نو په خپل غوږونو کې خپلې ګوتې کېښود او بیا خپل زوی ته وویل یا بنیه ادخل اصبعیک فی اذنیک، خپلې ګوتې دې په خپلو غوږونو کې چې دی نو کېده حتی لا تسمع من قوله شیئا، د دې دپاره چې دې سړي د خبرو نه ته څه وانورې، فإن هذا القلب ضعیف، ځکه دا زړه ستا دا کمزوری دی، دا چې کوم دی نو د هغه په اعتراضونو نه پوهېږي او که په پوه شي نو بیا د هغې جواب نشي کولی، نو دې وجې نه تا به په خپل دین کې چې دی نو بدګمانه کړي. او بیا ورته بار بار وویل ای بنیه اشدد، ګوتې چې دی نو ښې سختې که، فما زال یقول اشدد حتی قام الرجل، مسلسل خپل زوی ته دا خبره کوله تر دې پورې چې هغه سړی چې دی نو پاڅېدو. نن سبا عامو نوجوانانو ته دا نصیحت دی چې داسې قسمه مولانو بیانونه اورېدل یا داسې قسمه د غیر دینو خلکو خبرې اورېدل، د هغو ویډیوګانې کتل چې هغه په دین باندې اعتراضات کوي او ته د هغې جواب نشي کولی، او ته اوس په خپل دین کې چې دی نو مطمئن یې، نو څه له د هغو خبرو ته غوږ دی، ستا دین چې دی نو ستا نه هغه اخلي. دا فکري جنگ
دا نن نه دا ډېر د مخکې نه شروع دی چې مسلمان په خپل دین کې چې دی نو شکی کا د دې لپاره چې هغه په خپل دین باندې اعتماد ختم شي. نو د هغې که د جهاد حکم دی که د زکات حکم دی په هغو ټولو باندې به د هغې چې دی نو اعتماد ختم شي. او دا به یو بل ته ویلې قرآن کریم موږ ته د دې چې دی نو تعلیم راکړی. لکه دا 54 نمبر صفحه ده آیات نمبر 72 د دې سورت آل عمران. یهودو باقاعده په هغه وخت کې یو ګروپ جوړ کړی د مولانو او هغو به چې کوم دی نو په سحر کې به چې دی نو مسلمانانو ته ویلي موږ ستاسو په کتاب ایمان راوړی. چې کله به مازدیګر شو به ویلې موږ یې نه منو. نو خلک به په دې باندې چې دی نو شکین کول چېرې خلک به دا ووایي چېرې دا خو مولان دي او دیو دا زمونږ کتاب ومنو او د ورځې پکې سوچ وکړو مازدیګر کې بیرته کافر شو. معلومیږي چېرې په دې کې څه شته دی څه نقص او کمزوري پکې شته. الله تعالی فرمایي وقالت طائفة او ویلو یوې ډلې من اهل الکتاب د کتاب والونه آمنو بالذي ایمان راوړئ تاسو په هغه کتاب باندې انزل علی الذین آمنو چې رالیږلی شوی دی مؤمنانو ته وجه النهار په اول سر د ورځې کې سار کې په ایمان راوړئ وکفروا آخره او کفر کوئ تاسو په آخر د دې باندې لعلهم یرجعون د دې لپاره چې دا مؤمنان واپس شي د خپل دین نه. نو دا اوس به چې کوم دی نو قسمه قسم دغه قسمه ویډیوګانې به تاسو ته میلاویږي. نو هغه ډایرکټ چې کوم دی نو هغه سیټ کوئ ګورئ ما ځکه چې زمونږ بلکې د دین په باره کې به دا خبرې کړي چې دین د دې په باره کې څه وایي. نو داسې خلک اول خو دا مطالعه نه کوي. که دا د داسې قسمه کتابونو د مطالعه کولو اراده می نو اول د هغه ځان په قرآن کریم باندې پوه کړي. که څوک د ذاکر نایک صاحب چې دی نو دلیل ورکوي چې هغه خو د نورو مذاهبو دومره مطالعه کړې ده نو هغه مطالعه کړي خو هغه اول په خپل دین کې چې دی نو مضبوط دی. هغه څه د قرآن کریم علم دی د احادیثو علم مستشته دی. نور انسان دی په ځای کې به هغه هم خطا شوی علماو په ځای باندې ردونه کړي دي خو به هر حال د هغه په خپله باندې مطالعه د قرآن او د سنت هغه احادیث مبارکو باندې مطالعه د هغه چې دی نو مضبوطه ده. نو که بل کس په هغه باندې اعتراض کوي نو هغه د هغې جواب کولی شي. که هغه د نورو کتابونو مطالعه کوي نو هغه پکې د خپل دین په باره کې نه شکي کیږي. نو د دې وجې نه د هغې نه ځان ساتل چې دی نو پکار دي. تؤتی الملک ورکې یا الله بادشاهي ته من تشاء چاله چې وغواړې وتنزع الملک او اخلې ته بادشاهي ممن تشاء چاله چې وغواړې. عطا الله بندیالوي صاحب هغه ویل چېرې د دې آیات باندې زه هله ښه پوه شوم چې دې پاکستان کې دا حکومتونه چې دی نو زر زر بدل شو. نواز شریف نه چې دی نو حکومت الله تعالی واخستو وتنزع الملک ممن تشاء عمران خان نه واخستو په یوه شپه او وتؤتی الملک من تشاء. نو هغه ویل چېرې په دې تؤتی الملک باندې زه ډېر ښه پوه شوم. هغه مخکې چې کوم صدر و د پاکستان صدر ممنون حسین و چې دا ما د سره د دا نوم نه و اورېدلی تؤتی الملک من تشاء هغه د ملک چې دی نو بادشاه شو. تؤتی الملک یا الله ورکې ته بادشاهي من تشاء چاله چې وغواړې وتنزع الملک او اخلي ته بادشاهي ممن تشاء د هغه چا نه چې ته وغواړې وتعز من تشاء او عزت ورکې چاله چې وغواړې په هدایت سره وتذل او ذلیله کې من هغه چا لره تشاء چې وغواړې ته په ګمراه کولو سره. عزت د چا چې الله تعالی خوښه شي هغه په څه سره دی او ذلت یې په څه سره دی. علماء کرامو دلته مختلفي وجې ذکر کړي دي چې یو عزت په هدایت څه دی. چاله الله تعالی هدایت ورکړي نو هغه الله تعالی عزت وکړو او کم کس چې الله ګمراه کو نو د هغه چې دی نو هغه الله تعالی ذلیله کو سپکې. او ځینې خلک چې دی نو دلته دا د دنیا د هر شي دپاره چې کوم دی نو دا استعمالوي چېرې تعز من تشاء. یو کس چې کوم دی نو په کرکټ کې به سینچري کړي نو تعز من تشاء هغه ته به ایوارډ میلاو شوی نو تعز من تشاء. هلکه ته د ګناه دپاره دا ټکې استعمالوي. چا به چې کوم دی نو په ګانو کې د هغه پیج به چې دی نو ډېرو خلکو لایک کړی نو تعز من تشاء. د الله بنده دا د الله آیتونه دي. عزت د الله په نسبت باندې هغه په دین کې دی. په بېدینۍ کې چې دی نو ته اوس چاله د هغه ترقي وکړله او ته هغه ته چې نو وسوې چې تعز من تشاء. دویمه توجیه علماو دا کړې ده تعز من تشاء یا الله ته چې دی نو عزت ورکې چاله چې دی خوښه شي په صبر کولو سره. هغه له دې مال لږ ورکړی دی بادشاهي دې نه ده ورکړې مال دې وله لږ ورکړی دی نو قناعت او صبر هغه ته نصیب کړي نو هغه له عزت ورکې. په دې باندې خلک باوجود د دې نه چې د هغه څه مال کم دی خو بیا هم خلک ځان هغه ته محتاجه ګڼي.
هغه د خلکو په نظر کې سپک نه وتذل من تشاء او ذلیله کې چاله چې وغواړي په حرص سره. ځینې خلک مال به ول الله ډېر ورکړی خو هغه کې دومره حرصي چې هغه نه مړېږي او هغه چې کوم دی نو په معمولي خرچې باندې د هغه نه چې دی نو به زړه راوځي د روپۍ سطحې چې کوم دی نو زړه راوځي. نو دا یو قسم له ذلت دی چې مال د الله درکړی دی نو بیا لږ چې دی نو لاسونه پراخه تعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. یا الله ستا په لاس کې خاص ستا په لاس کې خیر او شر دی. د الله په لاس کې چې دی نو خیر او شر دی. سوال دا راځي چې دلته خو الله خیر ذکر کړی دی شر نه دی ذکر کړی. د ځینو خلکو دغه عقیده ده چې هغوی وایي خیر د الله تعالی په لاس کې دی او شر د الله په لاس کې نه دی او د دې نه چې دی نو هغوی دلیل نیسي چېرې دا شر د الله تعالی په لاس کې نه دی ځکه چې الله د ځان دپاره صرف خیر ذکر کړی. خو دا خبره چې کوم دی نو غلطه ده ځکه چې کوم پریشانی یا مصیبت یا څه قسمه شري نو دا د الله تعالی د طرف نه انسان ته چې نو رسیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله او بیا راځي په هغې کې چې الیک یرجع الامر كله او دغه رنګې والخیر كله بيدیک والشر لیس الیک. خیر چې دی نو د ټول خیر نسبت یا الله تا ته کی څومره خیر چا ته رسیږي یاره د الله د طرف نه او که کم شری نو هغه هم د الله د طرف نه راځي خو لیس الیک یا الله نسبت تا ته نه کیږي. دا ادب دی. نور ارس چې دی نو د الله تعالی د طرف نه دی. چې کم شر د انسان تر رسیږي نو د هغه اعمالو له پکې چې دی نو بې دخلي. ځینې د انسان د اعمالو د وجې نه هغه ته چې کم دی نو هغه شر رسیږي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې کله کله انسان د رزق نه الله تعالی محرومه کوي نو په هغې کې راځي چې دا د انسان د ګمراهۍ د ګناه د وجې نه چې وان الرجل لا يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. دا هغه ګناه د وجې نه چې دا یې کوي نو کله کله الله تعالی دا د رزق نه چې دی نو محرومه کړي. خو داسې د لوږې چې کوم دی نو نه وژني. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. مهربانه دی څوک چې دی نو د هغه د ګناه د وجې نه په لوږه باندې چې دی نو نه وژني. به هر حال سوال خو دلته د دې خلکو دا شته دی چېرې دلته د خیر نسبت الله ته شوی دی او د شر نسبت ورته نه دی شوی. خو چې موږ معنا وکړله نو په معنا کې موږ دواړه ذکر کړه. بیدیک الخیر یا الله خاص تا په لاس کې خیر او شر دی. نو اعتراض راځي چې دا د شر معنا دی د کوم ځای نه وکړه. نو د هغې جواب دا دی چې کله کله الله تعالی دوه ضد شیونه چې کوم دی نو په هغې کې یو ذکر کي او یو په هغې باندې ورقیاس کي هغه ذکر نه کي. لکه دلته خیر او شر دا د دواړه د یو بل څه اپوزیټ او ضد دي. نو دلته الله خیر چې دی نو ذکر کو او شر چې کوم دی نو ذکر نه کو هغه په خپله په دې باندې ورقیاس او دا د ځان نه خبره نه ده. قرآن کریم کې داسې د دې ډېر مثالونه میلاویږي. یو مثال د هغې نه چې دی 14 سپاره کې دی صفحه نمبر 250 او آیات نمبر دی 81 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. آیت نمبر 81 او صفحه نمبر 250 آیت د 249 نه شروع کی. والله الله تعالی غزاد دی جعل لكم چې پیدا کړی دی ستاسو د پاره مما خلق دا غسنه چې پیدا کړی دی ګرځولې دی ستاسو د پاره دا غسنه چې پیدا کړی دی ظلالن سوري پیدا کړی دی وجعل لكم او ګرځولې دي ستاسو د پاره من الجبال د غرونو نه اکنانن درې خوړګۍ مختلف وجعل لكم سرابیل او ګرځولې دي ستاسو د پاره جامې تقیکم الحر چې هغه جامې بچ کوي تاسو لره د ګرمۍ نه. نو اوس دلته الله تعالی چې کوم دی نو ګرمي ذکر کړې ده او فرمایلی دي چې جامې تاسو د ګرمۍ نه بچ کوي. حالانکه جامې زیاتې انسان د یخنۍ نه بچ کوي ځکه په ګرمۍ کې خو سړی په اغشتو جامو باندې تنګ. نو دلته الله تعالی ګرمي ذکر کړې ده او یخني په دې باندې ورقیاس. مطلب دا دی جعل لكم سرابیل تقیکم الحر والبرد. تاسو له جامې ګرځولې دي چې بچ کوي تاسو لره د ګرمۍ نه او د یخنۍ نه. خو چونکې په عربو کې ګرمي سیوا وه او یخني به کمه وه نو د دې وجې نه ګرمي ذکر کړه او یخني چې دی نو هغه پرېښوده. دغه رنګې د دې 3 سپارې اولنۍ پاڼه تاسو راواړوئ. هلته موږ دا سبق ویلو
صفحه نمبر 39 او آیات نمبر دی 254. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی خرچ وکئ تاسو د هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته، من قبل ان یأتیه مخکې د دې نه چې راشي یوم داسې ورځ لا بیع فیه چې نه به اخیستل په هغې کې نه به خرڅول په هغې کې. لا بیع په معنا د خرڅولو ده. اوس په قیامت کې خدا نه ده چې یوازې خرڅول د یو شي به نه یو اخیستل به دواړه به پکې نه به څوک یو ګناه خرڅولی شي او نه به څوک چې دی نو نیکي اخیستلی شي. خو دلته یو ذکر کو نو بلې په هغې باندې ورقیاس. دا د قرآن کریم قانون دی. نو به هر حال خیر او شر ټول د الله په لاس کې دی. خیر ته غواړه او د شر نه چې دی نو د الله پناه غواړه. بیدک الخیر، یا الله خاص تا په لاس کې خیر او شر دی، نه د بل چا په لاس کې. انک یقینا ته علی کل شیء قدیر، په هر یو شي باندې قدرت والی. تولج اللیل فی النهار، په دې خبره باندې الله تعالی دلیل ذکر کوي چې بادشاهي دا د الله تعالی په لاس کې ده. ځکه تولج اللیل ننباسې ته شپه فی النهار په ورځ کې، وتولج النهار او ننباسې ورځ فی اللیل په شپه کې. او د هغې واضحه چې کوم دی نو مثال دا دی چې په جمع کې شپه چې دی نو وړی غټی او ورځ چې دی نو هغه وړی، نو د ورځې هغه حصه چې دی نو هغه شپې ته ننباسي. او دغه رنګې په اوړي کې بیا چې کوم دی نو ورځ غټه شي شپه وړه شي، نو د شپې چې کومه حصه نو هغه په ورځې کې داخل کړي. مراد د دې نه چې نو د شپې اوږدوالی او د هغې لنډوالی دی. وتخرج الحی او راوباسې ته ژوندی من المیت د مړي نه. د دې حسي مثال چې موږ په دنیا کې یو نو هغه چې دی نو مثال په طور باندې انډه ده او هغه چې دی نو مړه ده او د هغې نه چې دی نو چرګوړی وغیره هغه پیدا کیږي. یا نطفه د انسان چې هغه مړه ده سا پکې نشته او د هغې نه الله تعالی انسان پیدا کوي. او د دې معنوي مثال هغه چې دی نو موحد دی چې هغه الله تعالی د مشرک نه پیدا کوي. لکه ابراهیم علیه السلام ته وګوره چې هغه ژوندی دی د الله په دین باندې، او پلار یې آزر چې دی نو مشرک دی مړ. وتخرج الحی من المیت، او یا الله ته راوباسې ژوندی من المیت د مړي نه. زموږ استاد محترم به فرمایل وتخرج الحی راوباسې ته عالم من المیت د جاهل نه. پلار به چې دی نو جاهلی په څه به نه پوهېږي او زوی چې کوم دی نو هغه الله تعالی پویه په دین کې ورکړي. وتخرج المیت او راوباسې مړی من الحی د ژوندي نه. دقه دوه مثالونه الټه که چې الله تعالی انډه چې دی نو هغه د چرګې نه راوباسي. چرګه ژوندی ده او انډه چې دی نو هغه بې حسه ده، په هغې کې مثال نشته، سا پکې نشته دی. او د دې معنوي مثال لکه مشرک هغه الله تعالی پیدا کوي کله د موحد نه د مؤمن نه. لکه حضرت نوح زوی کنعان چې هغه په خپله کافر، نوح علیه السلام چې دی نو هغه پیغمبر. وترزق او رزق ورکې من تشاء چاله چې وغواړي بغیر حساب بې د حساب نه. بغیر د حساب نه مطلب دا چې هغه ته یا خلکو ته چې دی نو حساب نه معلوم، نور خو الله تعالی نه چې دی نو څه شي حساب نه پټي. او دویمه معنا دا ده وترزق او رزق ورکې ته من تشاء چاله چې وغواړي بغیر حساب بې د ګمان نه. حساب په معنا د ګمان باندې. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. دغه مسئله چې څوک نه مني الله تعالی فرمایي د هغه سره به دوستي نه کوي. لا يتخذ المؤمنون ندی نیسي مؤمنان الکافرین کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه. مؤمن به چې دی هغه د مؤمن سره دوستي کوي. او علماو لیکلي دي چې د مؤمن څه کار دی چې هغه د کافر سره دوستي کوي، حالانکه الله تعالی هغه له د مؤمنانو نه دوستان چې دی نو مقرر کړي. او دا د شریعت یوه لویه مسئله ده چې مؤمن به د زړه مینه صرف د مؤمن سره کوي. او په دې باندې الله تعالی ډېر سخت وعیدونه رالیږلي دي. که چېرته یو مؤمن سړی چې دی نو هغه مؤمن پرېږدي او هغه زی او د کافر سره دوستي کوي. صفحه نمبر 160 سورت مائده ده. او دې کې مخامخ دواړه چې کوم دی نو رکوګانو په سر کې الله تعالی دغه مسله ذکر کړې ده. صفحه نمبر 106 او آیات نمبر 51 او دغه رنګ آیات نمبر 57. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. صفحه نمبر 106. اے ایمان والو
منیسئ تاسو یهودو لره او نصاراو لره اولیاء دوستان، بعضهم ځنې د هغونه اولیاء بعض دوستان د نورو دي. ومن یتولهم منکم فانه منهم. څومره سخته خبره ده. او هغه څوک چې دوستي وکړي د دی سره ستاسو نه فانه منهم، پس یقینا دی د هغونه دي. چې د زړه دوستي دي د کافر سره وکړله او هغه درته محبوب شو، نو ته د هغه نه شوي او هغه ستا چې دی نو هغه ورور شو. مطلب دا دی چې ستا ایمان په دې سره ختمیږي چې کله ستا د کافر عقیده خوښی د هغه دین دی چې دی نو خوښي. مخامخ آیات 57 کې الله تعالی ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا، منیسئ تاسو هغه خلکو لره چې ستاسو دیني په ټوکو نیولی دی، ولعبا او په لوبو باندې من الذین اوتوا الکتاب، کاغه یهود دي، والکفار او کاغه کافر دي، عام کافر دي که یهود او نصارا دي چې هغو له کتاب ورکړی شوی دی، اولیاء په دوستۍ سره، هغې سره چې دی نو دوستي مه کوه. نو دلته الله تعالی دقه خبره ذکر کوي. وروسته به راشي سورت مجادله په آخره کې لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله. ته به داسې قوم وینینی چې هغوی په الله هم ایمان لري او په آخرت هم ایمان لري او د داسې خلکو سره دوستي کوي چې هغوی د الله او د الله د پیغمبر دشمنان، اگر که هغوی خپل پلار اگر که هغوی خپل قوم قبیله ټبر ولی نه، خو چې د الله او د الله د پیغمبر سره دوستی کوي، د الله د پیغمبر سره او د الله سره دشمنی کوي، نو د دې مؤمن به د هغو سره چې دی نو دوستی نه بلکې د ده به ورسره نفرت، او که چېرته ورسره نفرت نه و دوستي ورسره وه نو معلومیږي چې د ده په ایمان کې چې دی نو بیا شک دی، نقص دی. ومن یفعل ذلک، او چا چې وکړو دغه کار، فلیس من الله فی شیء، نو نه دی دا د الله تعالی د طرف نه په هیڅ دوستۍ کې. د الله دوستی هغه ته بیا چې دی نو حاصل نه ده. او دا واضحه خبره ده چې ستا د چا سره دوستی او د هغه کم دشمنی، نو که ته د هغه دشمن سره چې دی نو دوستی کې، نو خامخا هغه به تا ته دا وایي چې دا ته څنګه زما دوست چې ته زما د دشمن سره دوستی کې، نو معلومیږي چې ته زما په دې دوستۍ کې چې دی نو ته منافق او ته زما په دوستۍ کې چې دی نو صادق او رښتینی نه. د دې وجې نه دلته دې آیت د لاندې علماو ډېر ښایسته اشعار لیکلي چې کوم کس د الله تعالی د دشمنانو سره دوستی کوي او هغه دام دعوه لري چې زما د الله سره دوستی ده، نو هغه فرمای او په دې باندې د دوو کسانو اشعار را نقل کړي چې هغه د یو بل څخه خبرې کولې. نو یو بل ته ویل چې ته دا دعوه کې تود عدوي ثم تزعم انني صديقك ليس النوك عنك بعازبي، ته زما د دشمن سره دوستی کې او بیا دا ګمان کې چېرې ته زما ملګری، ته چې دی نو ډېر بې عقلې، عقل ستانه چې کم دی نو ډېر لرې دی. فليس أخي من ودني رأي عينه ولكن أخي من ودني في المغائب. دوست هغه نه دی چې هغه د سترګو په مخ کې ستا سره دوستی کوي او په شیشه چې دی نو هغه بیا ستا دشمني. دوست خو هغه دی چې هغه په شیشه هم چې دی نو هغه ستا دوست. نو دې وجې نه په دې آیت کې علما کرامو دا مسلې ذکر کړي دي چې د کافر سره دوستی ساتل د دې چې دی نو یو څو مرتبې دي او د هغه سره تعلق ساتل د دې یو څو مرتبې دي. یو تعلق د هغه سره چې دی نو هغه د موالات دی، موالات ویل کېږي دوستۍ ته. نو Rashida. نو دلته مسله علماو ذکر کړې ده د کافر سره چې دی نو د تعلق یو څو مرتبې دي. یوه مرتبه هغې ته ویل کېږي موالات، موالات د زړه دوستۍ ته ویل کېږي.
نو کافر سره به چې کوم دی نو د زړه دوستی نه کې. او د دې په دې باندې چې دی نو دغه دوه آیاتونه موږ راواړول او دې آیات کې مراد دقه دی چې د کافر سره غیر دین سره به چې دی نو دوستی نه کې د زړه. دویم چې دی نو هغه مدارات ویل کېږي خوش اخلاقۍ ته او دغه رنګې خوش آمدۍ ته، چې مثال په طور باندې تا ته پته ولګي د دې کافر نه زما نفس ته او دغه رنګې زما مالونو ته چې دی نو خطره ده، یا به ما قتل کی او یا به چې کم دی نو ما ته تکلیف راکړي. نو په هغه وخت کې که چېرته ته هغه ته خوش آمدي کې د دې دپاره چې زه په د سره چې دی نو په دې خوش آمدۍ سره د خطر نه چې دی نو بچ شمه، نو دا بې جایز دي. خو په دې شرط باندې چې په زړه کې به ستا د هغه سره چې دی نو نفرت، بغض، ایمانی بغض به چې کوم دی نو ستا د هغه سره وي. او دا قرآن کریم چې دی نو دا مرتبه ذکر کړې ده، لکه 14مه سپاره 15مې سپارې ته نږدې صفحه نمبر 252 او آیات نمبر دی 106 من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. چا چې کفر وکړو په الله تعالی باندې پس د ایمان نه، الا مگر، نو پس د ایمان نه کفر وکړو نو رستو راځي فعليهم غضب من الله، په د باندې د الله غضب او غصه ده او د دې لپاره لوی عذاب دی. خو په منځ کې الله تعالی فرمایي الا من، مگر هغه څوک اکره چې هغه مجبور کړی شو، وقلبه او زړه د هغه مطمئن او بالایمان، په ایمان باندې زړه کې ایمان وو او په هغې باندې چې دی نو خوشحاله او هغه مجبور کړی شو څه خبرې طرف ته او د چې دی نو هغه کار وکړو او هغه د اسلامي احکاماتو نه خلاف یو کارو، نو الله تعالی فرمایي په د باندې چې کوم دی نو زما غضب او غصه نشته. دغه رنګې حضرت عمار ابن یاسر صاحب کړي او خلکو بیا ملامته کو چې تا د کفر کلمه په خوله باندې ویلې ده. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل نه، حضرت عمار د سر نه واله د ختو پورې هغه ټول ایمان دی. دا دویمه مرتبه شوله، دې ته ویل کېږي مدارات خوشامدي. دریمه مرتبه چې دی نو هغې ته مواسات ویل کېږي. مواسات دې ته ویل کېږي چې په کافر باندې څه مصیبت رالی، څه تکلیف هغه ته ورسېدو، نو هغه ته چې کوم دی نو ته تسلی ورکې، نو دا تسلی ورکول د هغه ته جایز دی، خو په دې شرط باندې چې هغه د مسلمانانو سره جنګېدونکي کافر نی. که چېرته حربي کافرو مسلمانانو سره جنګېدو، نو په هغه صورت کې بیا د هغه سره دا تعلق او داسې قسمه ته به تسلی د هغه کول دا چې دی نو د مسلمانانو په زخمونو باندې چې دی نو مالګه دوړول او نو د هغې نه به چې دی نو بیا بچ کېږي. چې دلته یو طرف ته ستا مسلمان رور چې دی نو هغه قتل کوي او بل طرف ته ورځي او د هغو د مشر په هلاکت او په مرګ باندې چې دی نو خپل خفګان خوشحالي هغه ښکاره کوي، نو دا چې کوم دی نو دا جایز نه دی، بلکې دا د منافق علامه ده. لکه دا الله تعالی دا مسله چې دی نو ذکر کړې ده سورة الممتحنه آیات نمبر صفحه نمبر 497 او آیات نمبر دی 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. نمن کوي تاسو لره الله تعالی دا کسانو نه لم يقاتلوكم في الدين چې تاسو سره جنگ نه دی کړی په دین کې، ولم يخرجوكم او نه تاسو ایستلی وي من دیارکم د کورونو تاسو نه، ان تبروهم د سنم نه منع کوي د دې خبرې نه چې تاسو ښېګړه وکړئ د هغو سره، وتقسطوا الیهم او انصاف وکړئ هغو سره، د دې نه تاسو نه منع کوي. روستو آیات کې الله تعالی فرمایي انما ینهاکم الله، چې منع کوي نو د هغه خلکو نه منع کوي او د هغو سره د ښېګړې نه منع کوي. قاتلوکم فی الدین، چې تا سره یا ستا د مسلمان ورور سره په دین کې چې کوم دی نو جنګ کړی دی د هغه دین نشي برداشت کولی. واخرجوکم من دیارکم او د کورونو نه تاسو ایستلی وی، وظاهروا علی اخراجکم او تاسو په خلاف باندې ستاسو په ایستلو باندې د دشمن سره چې دی نو مدد کړی دی، نو د هغو سره ان تولوهم منع کوي الله تعالی تاسو لره چې تاسو د هغو سره دوستي وکئ. او د دې صورت په اول سر کې دا د حضرت حاتب رضی الله عنه واقعه ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، زما دشمنان چې دی نو په دوستۍ سره منیسئ. دا دریمه مرتبه شوله، دې ته ویل کېږي مواسات، غم خورګي
او دا اوس جایز ده په دې شرط باندې چې مسلمانانو سره کافر جنگیدونکي نه. څلورمه مرتبه چې دی نو د تعلق د کافر سره هغه معاملات دي. دا معاملات د کافر سره جایز دي، خو په دې شرط باندې چې دغه معاملاتو د وجې نه یو مسلمان ته چې دی نو تکلیف او ضرر نه رسیږي. که چېرته یو کافر داسې دی چې هغه سره ته معاملات کې مثال په طور باندې په هغه باندې ته اسلحه ورخرڅې او هغه اسلحه هغه به راخلي او مسلمان بل مسلمان دی د هغه په خلاف باندې استعمالوي، نو بیا دا معاملات دا خرید او فروخت دا چې دی نو د هغه په لاس باندې بیا جایز نه دی د کافر سره. باقي عام د خوراکي مواد پټرول وغیره دا چې کم دی نو د هغې خرید او فروخت د کافر سره جایز دی، خو په دې کې دغه شرط دی چې بل مسلمان ته پې تکلیف نه ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرین، دلته چې دی نو اولنی تعلق دی چې د زړه تعلق به ورسره نه ساتي. نه دي نیسي مؤمنان کافرانو لره اولیاء په دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه چې مؤمن پرېږدي او کافر سره دوستي وکړي. ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار فلیس من الله، نو نه دی د الله تعالی د طرف نه فی شیء په هیڅ دین کې یا په هیڅ دوستۍ کې الا ان تتقوا منهم تقا، مگر دا چې تاسو ځان بچ کې د هغو نه په ځان بچ کولو سره ته په ځان باندې یېرېږي، نو بیا که چېرته هغه ته څه خوشامدي وکړي څه الفاظ ورته داسې ووایي چې هغه د نرمۍ نو بیا جایز ده. ویحذرکم الله، او یېروي تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه. څه مطلب؟ الله تاسو د خپل ځان نه یېروي. د الله صفات دي، که د الله تعالی صفت د غفور دی پیژندلی نو الله تعالی فرمایي چې ګوره زما نه ویرېږه. په یو صفاتو کې مې یو صفت چې دی نو هغه قهار دی، دغه رنګې یو صفت مې چې کوم دی نو منتقم دی، او دغه رنګې بدله اخیستونکي ذات، نو هغې ته هم چې دی نو سوچ او فکر کوه. او دغه رنګې ان بطش ربک لشدید، ستا د رب پکړ چې دی نو هغه ډېر سخت دی، هغې ته هم چې دی نو سوچ کوه. نو الله تعالی فرمایي د ځان نه دې یېرومه، د خپل ځان نه، چې دغه صفاتو ته مې چې دی نو خیال ساته. نو د دې وجې نه چې کومې دوه خبرې دي چې یو کس ته بشارت او زیری ورکول دي او یو چې دی نو څوک یېرول دي د عذابونو نه، نو ګوره دا دواړه د دین شعبې دي او د دین حصې دي. ځینې چې دی نو د سیکولر خلک هغوی وایي یاره مؤمنان دا مولان چې دی نو دا موږ چې دی نو د دې خبرو نه سختې خبرې راته کوي او دی چې کوم دی نو موږ یېروي. هلکه دا سختې خبرې دا مولا خو څه ځان نه کوي، خو ته د قرآن او د سنت نه خبر نی، نو مولا چې ته کومه خبره کوي نو هغه د مولا په سر ورتپي چې دا خبره مولا کوي. حالانکه هغه خبره کې که چېرته مولا غوسه کوي نو هغه غوسه به شریعت په یو څه ځای کې کړي، ځکه چې دی نو مولا هغه ځای کې غوسه کوي. وإلى الله، او خاص الله تعالی طرف ته المصیر واپس کېدل دي. قل اویه پیغمبره ان تخفوا ما فی صدورکم، که چېرته پټوئ تاسو هغه څه چې په سینو ستاسو کې دي، او تبدوه یا ښکاره کوئ تاسو هغې لره یعلمه الله، نو پوهېږي په هغې باندې الله تعالی. آیت خو آسان دی، مخکې موږ دا آیت چې دی نو حل کړی دی، خو سیکولر خلک دا آیت چې دی نو د اسلام په خلاف باندې او د قرآن کریم د قرآن کریم د حقانیت د ختمولو دپاره دا آیت په طور د دلیل باندې استعمالی. او هغوی وایي چې ګوره الله تعالی فرمایي چې ستاسو څه سوچونه دي هغه تاسو په سینه کې دي، که تاسو یې پټوئ او که تاسو یې ښکاره کوئ په هغې باندې الله تعالی پوه دی. نو هغوی وایي چې د قرآن کریم مقصد دا دی چې کومې خبرې دي یا ذهن دی یا سوچ او فکر دی دا ټول په سینه کې دی. حالانکه ساینس وایي چې یاره دا ذهن او چې څونه خبرې دي یا میموري ده د انسان چې کومې خبرې د انسان په ذهن کې دا وي په دماغو کې پرتې دي، دا په زړه کې نه دي. او هغې په دلیل کې دا خبره پیش کوي چې یاره کله کله د یو انسان زړه چې کوم دی نو هارت ترانسپلانټ شي، یعنی زړه هغه ته چې دی نو بدل شي، د بل چا زړه چې دی نو د هغه په سینه کې چې دی نو ولګولی شي، او دا سړی به د اپریشن نه پس چې دی نو هغه رنګې خپل قام قبیله هغه پیژني، او دغه رنګې د هغه په ذهن کې چې مخکې کومې خبرې وي هغه چې دی نو هغه پیژني. نو د دې نه خو پته ولګېده چې قرآن کریم نعوذ بالله غلط شو، او قرآن کریم چې دا خبره کړې ده چې ستاسو کوم سوچونه دي هغه ستاسو په زړه کې دي، دا خبره چې دی نو غلطه شو. ولې که چېرته په زړه کې وي نو چې زړه بدل شوی وي په کار ده چې د هغه ټوله میموري ختمه شوې وي، ډیلیټ شوی وي، فارمیټ شوی، او د هغه په ذهن کې نور سوچونه راغلي وي، هغه سوچونه چې د بل چا زړه ورته لګېدلی دی د هغه سوچونه چې دی نو د هغه په ذهن کې وي.
او قرآن کریم په بل ځای کې دا مسله چې دی نو چیړلې ده، خو دې طرف ته چې دی نو صرف اشاره کړې ده. په هغې کې صفحه نمبر 305 او آیات نمبر دی 46. په دې آیات باندې زمونږ استاد محترم شیخ غلام حبیب سے بدا مسله چیړله، خو زمونږ ذهن کې به نه راتله. او دا تیما د خپل قرآن کریم په سیټ په حاشیه باندې دا مسله لیکلیم ده چې ځینې خلک دا وایي او ځینې دا وایي او پلانکې سړی پکې دا وایي، خو زه په دې باندې نه پوهېدم. دا پرون چې کوم دی نو یو کس زمانه دا اعتراض وکړو، نو زما ذهن دې آیات ته لاړ چېرې دا واقع زمونږ استادانو چې کومه مسله چیړلې وه دا به هسې نه چیړله، دې ته ضرورت او په دې باندې چې کوم دی نو د ځینې خلکو د سوالونو جواب. او هغه آیت نمبر 46 کې الله تعالی فرمایي، آیات په منځ کې فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها پس یقینا شان داده خبر داده لا تعمى الأبصار نه لندیږي سترګې ولكن تعمى القلوب لیکن لندیږي زړونه التي هغه في الصدور چې هغه په سینو کې دي. نو دلته هغو به دا مسله چیړله چې الله تعالی فرمایي چې زړه په هغه زړه چې هغه په سینه کې دی، نو زړه خو اسیم په سینه کې، نو دا به الله تعالی ولې ذکر کړي چې زړونه چې هغه په سینه کې دي. نو بیا به دلته هغه مسله چیړله چې ځینې خلک وایي چې یاره زړه او د انسان چې څومره میموري ده دا په زړه کې ده، او ځینې خلک وایي چې یاره نه دا په دماغو کې ده. لکه نن سبا چې څنګه ساینس دا خبره ذکر کوي، نو د هغې جواب چې دی نو علما کرام هغه دا ذکر کوي. دوه نظریې دي د خلکو. یوه نظریه چې دی نو دا ده چې هر څه په دماغو کې دي، دویمه نظریه دا ده چې هر څه په زړه کې دي. انور شاه کشمیری صاحب چې دا نږدې زمانه کې عالم تیر شوی دی، هغه فرمایي چې د دې دواړو خبرو په منځ کې چې دی نو تطبیق او جوړ دا دی، او د ساینس جواب دا دی چې ګوره اصل خبره چې د انسان په زړه کې راځي نو اول بنیاد د هغې چې دی نو زړه دی. زړه چې دی نو هغه وسوسه واچوي، هغه کې هغه خبره راشي، سوچ او فکر شروع شي، بیا د هغې نه وروستو هغه خبره د هغې ټول تفصیل وضاحت هغه بیا ذهن ته ځي، دماغو ته ځي. نو قرآن کریم هم دا نه دی ویلي چې سوچ او فکر دا چې کوم دی نو صرف په زړه کې پروت دی، نه شروع د زړه نه کېږي. او حدیث کې راځي چې ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، الله زما امت ته دا خبرو چې کوم دی نو معافي کړې ده چې کوم وسوسه چې دی نو سینو اچولې ده، باقي د هغې تفصیل بیا دماغو ته ځي. نو ذهن او دماغو ته چې کومې خبرې لاړې هغه په هغې کې سټور شوي، نو زړه که بدل شو نو زړه کار چې دی نو صرف خبره شروع کولو، نور هغه میموري ټوله دماغو ته تللی ده او هغه هلته پرته ده. باقي چې دی نو د زړه کار هغه الله تعالی فرمایي چې هغه صرف وسوسه ده. او د دې وسوسې وضاحت موږ د سورة بقرې په آخره کې کړو چې د دې څو حصې دي، که هغه حاجس دی او که خاطر دی او که هغه حدیث النفس دی او که هغه عزم دی او که هغه هم دی، د دې ټول وضاحت موږ هلته کړو. بهرحال قل ان تخفوا ما فی صدورکم، ویه پیغمبره که چېرته تاسو پټوئ هغه څه فی صدورکم چې د هغې شروع ستاسو د سینو نه کېږي، او تبدوه یا یې پټ یا یې ښکاره کوئ، یعلمه الله نو پوهه دی په هغې باندې الله تعالی. باقي دا داسې خبرې دي چې په دې باندې ډاکټران ښه پوهېږي چې هغو ته بیا د دې پته لګي چې د زړه څو حصې دي، د دماغو څو حصې دي. نو دا چې موږ څومره اورېدلی وي هغومره حده پورې وي، که د چا پې تسلي نه شي وي نو دې باره کې بیا تاسو چې دی نو ماهره علماو او ډاکټرانو نه چې دی نو معلومات کولی شي. ویعلمو پوهه دی الله تعالی ما په هغه څه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی. یوم په هغه ورځ باندې تجدو چې وبمومي کل نفس هر یو نفس ما هغه څه عاملت چې کړي دي من خیر د نیکۍ نه محضرا حاضر کړی شوي، چې څه هغه به هر څه چې دی نو هلته هغه ته حاضر میلاو شي. حدیث کې راځي بخاري شریف کې روایت دی چې الله تعالی ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، چې په تاسو کې هیڅ یو تن داسې نشته دی چې د قیامت په ورځ باندې به د هغه سره الله تعالی خبرې نه کوي، بلکې هر یو کس به الله تعالی خبرې کوي. او داسې خبرې به ورسه کوي چې دا به داسې ولاړي د ده او د الله په منځ کې به څه ترجمان نه چې هغه به ورته هغه خبرې چې دی نو ترجمه کوي، ټرانسلیټ کوي به.
بلکې بغیر د څه ترجمې نه دا به د الله تعالی سره په دقه عربی واضحه ژبه کې چې دی نو خبرې کوي. نو دا به چې دی نو یو ښي طرف ته به وګوري فینظر ایمن منه فلا یرا الا ما قدمه، دا به خپل ښي طرف ته وګوري نو هغه اعمال به دته ښکاره شي چې د کم کړي. فینظر اشأم منه، بیا به چې دی نو چپ طرف ته وګوري نو چې کوم اعمال د کړي دي هغه ټول به دته چې دی نو مخې ته. فینظر امامه، خپل مخې ته به چې دی نو وګوري فلا یرا الا النار، بیا به چې دی نو د اور نه سوا دته څه نه ښکاره کېږي. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ځان د دغه اور نه بچ کئ اگر که په صدقې د کجوري سره ولې نه، د کجوري د یوې ټوکړې په صدقې سره ولې نه، خو ځان د دغه اور نه چې دی نو بچ کئ. یوم تجد کل نفس، په هغه ورځ باندې چې وبمومي هر یو نفس ما هغه عمل عملت چې کړی دی من خیر د نیکۍ نه محضرا حاضر کړی شوی، وما عملت هغه چې کړي دي من سوء د بدۍ نه تودو غواړي به دا نفس لو ان بینها کاش کوي په منځ ما کې و بینه او په منځ د دې عمل کې امدا بعیدا زمانه لري، یعنی د لري زماني مسافت وي او د دې عمل او زما په منځ کې چې کوم دی نو جداوالی وي او دا عمل ما ته نه حاضر کړی شوی. او دا ارمان چې څنګه انسان په قیامت کې کوي د خپل عمل په باره کې، نو دغه رنګي په قیامت کې به چې دی نو د شیطان په باره کې انسان دا ارمان کوي چې کاش زما او د په منځ کې چې دی نو ډیره فاصله وي. 15مه سپاره آیات صفحه نمبر 444 او آیات نمبر دی 38 وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. 444 38 آیات نمبر 38 حتی اذا جاءنا، تر دې پورې چې کله راشي دا انسان زمون خواته قال نو بوای یا لیت بیني کاش چې وې په من زما و بینک او په من ستا کې، دا به دی شیطان ته وای بعد المشرقین لریواله د مشرق او د مغرب، فبئس القرین پس ډیر بد ملګری وي ته. نو دلته چې کوم دی نو قیامت کې د دې دواړو خبرو چې نو دا به ارمان کوي د لریوالي، چا چې وسوسه چولې و د هغه سره د دوستۍ چېرې دا زما د په منځ کې لریوالی، او چې کومه وسوسې د وجې نه دا عمل کړی نو د هغې په منځ کې. ویحذرکم الله، او یری تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه، الله تعالی دې یری خو هسې نه چې ګوره ته داسې چې دی نو ویرېږي لکه څنګه چې سړی د ازمري نه یېرېږي، نه الله تعالی فرمایي دا خو ستا د اعمالو د بدۍ د وجې نه تا زه د ځان نه او د خپلې سزا نه یېرومه، ورنه والله رؤوف بالعباد، زه چې دی نو په خپلو بندګانو باندې ډېر چې دی نو نرمي کوونکی یم چې کله د هغو اعمال برابري. قل اللهم او پیغمبره ای الله تعالی مالک الملک چې بادشاه د بادشاهۍ توتی الملک ورکې ته بادشاهي من تشاء چاله چې وغواړي، وتنزع الملک او اخلي بادشاهي ممن دغه چا نه تشاء چې وغواړي ته، وتعز او عزت ورکې په هدایت سره من تشاء چاته چې وغواړي، وتذل او ذلیله کې من په ګمراه کولو سره من تشاء چاله چې وغواړي. بیدک الخیر، خاص تا په لاس کې خیر او شر دی، انک یقینا ته علی کل شیء قدیر، په هر یو شی باندې قدرت والی. تولج الليل ننباسي شپه في النهار په ورځ کې، وتولج النهار او ننباسي ورځ لره في الليل په شپه کې، وتخرج الحي او راوباسي ژوندی من المیت د مړینه، وتخرج المیت او راوباسي مړی من الحي د ژوندینه، وترزق او رزق ورکې من تشاء چاله چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه. لا يتخذ المؤمنون ندی نسی مؤمنان الکافرین کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانونه، ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دغه کار فلیس من الله نو نه دی دا د الله تعالی د طرف نه فی شیء په هیڅ دین کې په هیڅ دوستۍ د الله تعالی کې، الا مگر ان تتقوا دا چې تاسو ځان بچ کئ منهم د دې کافرونه تقاتا په ځان بچ کولو سره. ويحذركم الله او یری تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه، والى الله او خاص الله تعالی ته المصير واپس کېدل. قل او پیغمبر ان تخفوا کچرته پټوي تاسو ما هغه څه فی صدورکم چې په سینو تاسو کې دي، او تبدوه یا اخکار کوي، یعلمه الله نو پوهه دی پاغه باندې الله تعالی، و یعلم او پوهه دی ما پاغه سبانی فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما او پاغه سبانی فی الارض چې په ځمکه کې دي، والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی. یوم پاغه ورځ باندې تجدو چې وبموي کل نفس هر یو نفس ما هغه عمل عملت چې کړی دی من خیر د نیکۍ نه محضرا حاضر کړی شوی، و ما او هغه څه عملت چې کړی دی من سوء د ګناه نه، تود نو غواړي بدا نفس لو ان بینها کاش چې وې په منځ ما کې و بینه په منځ د
عمل کې امدا بعیدا زمانه لري. ويحذركم الله او يري تاسو لره الله تعالی نفسه د خپل ځان نه. والله الله تعالی رؤوف نرمي کوونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم وفقنا العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.